یو اهم سوال دی مفتی صاحب. د پلور په مرګ نه وروسته میږه جاینټ فیملی وي، درې څلور ورونه په یوه ځای کونډېږي. مطلب میږ څلور ورونه یي، دوه په دوبۍ دي، یا په کراچۍ دي ګاټل کوي، دوه په کور دي، دا کور شیبه دی پسې سنبلوي، خو بنیادي ګاټن دي دوه دي. میږ په سوی ټیم نه بعد میږه د بلا ګوشیږي په دا کښې لوی معاملې پورته کېږي. معاملې در پورته کېږي چې ادوه یې چې میږ ګاټل یې دو تو سه په کور خوړلې دو په کور ورته چې سړی کور مې در پسې سنبل کړی و شبه د مو پولل تو دوبۍ تو کراچۍ تو کاروبار داس کولی هم نه شم چې زه نه وای درته سبب ویسه په دې معاملې لانجې ها کېږي او په دې تقسیم شه کله کله ډېر فرق هم روشي ډېر شیونه ولا بیا کوي ها که دا وضاحت وکړي چې آیا د دغې دوی ګټن دی سا ډېره دو که دا د کور ولا برابر سازنه وخستی شي په دې مسله د شریعت په روشنوي کښې دا ناظرین ته لږ روشني کته وچوي. مننه وي. الله جل شانه د تو ته توفیق درکو. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب الله پاک ته په دغه مجلس کې خیر برکت وچوي. آمین. دغه مجلس بنیادی مقصد دا دی چې د میشتو خلک چې کوم خپل مسلې ورپېښې دي چې د موتو د واسه سوره کیږي د الله پاک نه خیر غوړي چې دې په حساب باندې پوي کی. او غټ مقصد دغه دا وی چې د ناجایز لانجنه د سره باد شي او د حرام نه سره باد شي د وی د بل حق د خړل نه سره باد شي. دا د میشتو د مسجدو مشترکه پنداول چې دی دا لږ زه معافي غوړم چې لږ ټیم دغه غاته لږ په 4 دقیقه دا ویډیو لږ وردا شو. زه معذرت خوایم. اول خبره خدا دو چې دا مشترکه نظام چې چلیږي دا خلی د میشتو سره دی. دا د صحابه د دور نه په دغه نه مخشه ها د طریقه چلیدا چې ځنه و په ویځوي او ځنه و غوښه نظام د ځنه فیملی او سیپریټ فیملی سیستم چلیدا دا د هغه ټیم نه چلیدلای دی. مفتی صاحب دغه مسلې د پویاولې د پورا چې میشت متسمعين صحیح په باندې پوښي تر ویا حد پورا او د دغه یو قسم په بنیاد باندې و پیږي دغه د پورا ز څټکی استعمالوه اگر چې دا خلک دي د عربي ولا علمونه ته خوشابته لګي خو عام خلک چې ور ان شاء الله د فائدینو خالی نه وي. مفتی صاحب چې کله یو انسان الله پاک پیدا کی بیا د خرڅ خروق په پلور باندې وي بیا چې کله دای بالغ شي بیا کا شجینا وا الله پاک هغه تقسیم د خاون طرف ته کړای دی چې ترڅو پورا معذور یې نه وي او بچای کا معذور نه و بیا دای وزتی خپل همت کوي خپل ګټلی و دای خپل کوي دې وزي ته وزته سوچ کوي چې د بل په ګټلی ته څټي ورګاډي دای شي څټیم ته د مطالبه کوي چې مو حق شته سره کړي تو حق د مو سره نشته. مفتی صاحب علما فرمایي چې دا ته شرکت یې شرکت اول تقسیم په دوه قسمه شوی دی. ته چې چاته په باخره ورګاډیږي په حق ورګاډیږي یو ته شرکت عقد یې چې ته د انسان سره فرض کا یو تارین ور سره وکړي پارتنرشپ ته یو قسم وکړي چې هغه بیا مختلف وړه قسمه دي خو بهر حال ته یو کول وکړه ته په ټوله سرمایه چاته ورګاډ شوی دا هم ټیک تو ته په ټوله سرمایه شه فرض کا په 15 لک چاته ورګاډ شوی دا هم ټیک تو او ته فرض کا مصری یې بل مصری سره تو یو غا ترتیب جوړ کړ چې زه ته په گاډي ټیکی نسی دا هم یو ترتیب دی او دا هم یو ترتیب دی چې نه د تو سره هنر شته دی نه تو سره پیسې شته دی خو تو بل چې تا وویل چې ستا چې زه تو یې چانه قرضه وخلی ګټه نقصان وي یو دغه ته شرکت عقد یې دا د موتو د دغه سول نه دی بهار خو ارویدل د فائدې نه خالی نه دی. بل یو تقسیم دی دا شرکت ملک وي چې د موتو ملک ولا ګاډ شي موتو سول په دغه کې دی د چې کوم جوائنټ فیملی دی دا میش ګټولای لامجه وختره نورست کیم د ورنه یوسف دی اده فرته دا شرکت ملک ته مفتی فرید صاحب رحمه الله د لیکلي دي. دا کله کله ور اختیاري وي کله کله ور غیر اختیاري وي. غیر اختیاري دا شي چې لکه فرض کړه درې ورنه دي څلور ورنه دي پلوري وفات شو د ته په میراث کې غیر اختیاري یو شی پوت شو دا ته غیر اختیاري یي یا فرض کا موتو غنم وخستی دي یا چینا وخستی دو ګونې دی بجاش ولې په لار اکسیډنټ ورسره دا پته نه ولګی چې تو ګونې کې مې دي مودي دا غیر اختیاري کله کله ورداسي کېدای شي او کله کله ور اختیاري وي. اختیاري داسې وي چې زه تو ولا ګټ شولې یا مزه کم وکړه یا ولا ګټ ول دوه ورنه ملای وکړه نو دا چې کیم دی دا اختیاري دي.
مفتی صاحب الله پاک ته الګونه ته جزای خیر ور نصیب کړي چې کوم غیر اختیاري دی په دغه شي خو هر سړی ته خپل خپل حصہ ملوي شي لکه پلور نه میراث ورته پانه ورولې چې دا خپل کړه وړه سره کې دا ویز ورنه په وځي پندې نیم یا غاټي نیمه په کور خوري آفرین سول دیاته ده سول دولته ده دولته دوه صورتونه دي یو صورت دا دی چې دغه ورنه ته پلوري رم دی ټول اختیارات دی پلور سره دي غاټي پلور کړی دي ځامن قبیلاته یو سیستم راول کړی دی واقع اختیار دی ددای چاته الته دی کون جوړ کړی دی یا په یزوی دی ټول چار کوي یا چاته یو دی شو جوړ کړی دی چاته په بل دی شو جوړ کړی دی بل ته په بل دی جوړ کړی دی په دا صورت چې د دې د ملان سره کوي دا ارشد دی پلور دي یت په پلور دی زکوت په پلور دی دا ارشد دی پلور دي د دې د نه بنیادی مختار کولی پلور دی مختار کولی پلور دی ته اختیارات دی ورکړي نه په دې باندې حج ته دی په دغه صورت شي نه په دې زکوت ته دی نه په دې باندې صدقه فطر ته دی دا هر شی دی پلور دی پلور کوي البته نفلی قرباني کوي اذن ته اقتصاد بل صورت دا دی چې دی پلور نه دی ته څه نه دی ملاو ورنه والا پوتشول دا وسمن زوی دی وسمن زوی دا دی ورنه والا پوتشول وسمن چې والا پوتشي دغه دوه صورت نه یا ټول په غاټه والا کېدل یا څوک په تایورا نوستي او اځنې لکه د تو چې وویل چې عرب شي سفر یې کړی دی خورې کوي او ایو الته د غس وخت یې کوي کچېره ټولې ورنه لوس ولا بو ټولې غټي د پته نه لګي چې چا ډیره وګټله چا کم وګټله خو البته اتفاقی د سی په کورشه لګیږي مخشه چاره هم په بوندې شي دا چې بلری سره غوشيږي شرعن مشتوس لکه نو ورته چې په 513 دو په دغه رنګ سره غوشيږي دا بیان نشته پښه دا بیان نشته چې په کې راځي او تو په لږه ډیره وادي په کې کم وا چې دا تمیز نشي دو خامخه برابر سره تقسیم شي کچېره داسوا چې یو کس ګټل کړی دا نور چې دی دا یا فرض کا سکول یې سبق یې په ګټل کې لوړ کردار ګټل شي کردار نشته دی او کیسه ا دې پلورول نه دو چې پلور بیا دا حقیقت خبره ده چې دا سر دی هغه ورودي په حقیقت شي چې اچا ګټلی چې دا چا نه دی ګټلی دوی ته د خپل اخلاقن دیانتن یو د الله د رضا دی پورا دغه وجه نه حساب ورکړه ډیره دو شرعاً دا سړی مطالبه نشي کولای چې موږ تو سره حق ته چې څنګه دی چې زه دې ورور یم صرف وروري باندې ته د بل په حق باندې نه کیږي علما علامه شمیر رحمه الله صراحتاً لیکلي دي المنافع تملکو د هر سړي آمدن دا خپل دی د بل سړي په آمدن اوس کا ډیر سره پند شوی شل کولای تیر کړل پلور غاټلی نه دی دا کوم خپل غاټلی دی دا یو ورو چې غاټلی دا ورته ویل چې غاټلی ټوله مودو ټوله دنیا ته پاته د توس په کور خورلې یو مو سره په دا شهیره شهید نشته ځکه چې غاټلی مودو پلور په میروته شه برابرۍ او په دا موجوده سرمایه شه توس هیڅ نه بوله ځکه دا مو غاټلی دی نو دا حق به جانب دی دا غاټل دی دا شرعاً حق به جانب دی په دغه ټیم شي د موږ دا درخواست دی د خپل سمعین نه ها د العلاقې د مشرون نه ها چې کله د دې د فیصله کوي سخت سوچته کوي د بیا حق ته په بل باندې نه خوري مفتی صاحب الله پاک ته د مشرون په عمر شه برکات وچوي حقیقت خبره ده چې د دې د میرا قابل قدر دی خو د دې یې برابر تقسیموي د دې چې یو ورته ورور وي دا ولته سلا پاسپورت وری صوبوي پاپ سه اراډو غاړي صوبوي لایسنس وری صوبوي یو ته ناجایز شي چې یا تارو څه شي ورته وای چې تو کوپړه پورې دوبه والی د تر وکه په دکسا غزه هم دا وطن شباده یعنی بالکل انتهایی تبلیغ دا ډیر قابل افسوس ځکه چې د هغه ژوندۍ په سفر تیر شي بال بچنه تر بیا هدا پورا او د هغه په بال بچ باندې الته اثرات وي په غرنګ تربیت نه وشي په غرنګ تربیت نو دې چې کله دا فیصله کوي د دې په خدمت شي مو د درخواست چې کومه فیصله د شریعت د احکام سره تعلق سوتي یو ورته د خامخه دې ورته زده کوي چې دې د بل حق بیا دا جوړ ورکوي چې ورنه څنګه سره جوړ شو ګوره الله پاک دې ته یو منصبر کړی دی د اجرت خو ټیک خبره دو حق مناسب او اجرت خو ټیک تو خو هغه خپل حق مناسب اجرت خو چې د شریعت څومره سوکالای څومره خوږ نظام دی ایغه پردیس لیاغه مسافر لیا دغه مزدری کوین کی څوره له حاصل تلای دی په چار هدو عقلان په چار دو شریعت هڅو تلیدو
نو دې دې نه بیا دلته دا غلطي وشي چې د یو حق په بل حق باندې وخوري. یو خبره زه بله درته کوم، دا چې کله کله ور دوبۍ ولورور دا گزارش وکړي چې دا بل ته وایي چې ته د په کور وې، ته کور سنبال کا، ځکه چې متل یې کړی و چې ګټندا شه دی که وټندا شه دی. که چیرې د دې په منځ کې داسې شوي وي چې یو کس یې کور ته ټاکلی و، دا نور وتلي دي، بیا ټیک خبره ده. د کور ولا ورته ویلی چې زه توس په خواشه په کور متل وکني دا دوبۍ مو کولی شوه، دا کراچۍ مو کولی شوی، دا فارم سفر مو کټولی شوه، خو توس خواشه داوه، توس چار داوه چې میش قابلی میش بچون شبا در پس سنبالوا باده رنگ باده دیلتا مطلب یوسف کې توب د وطن شي باده دا تپزون وړوه بهر د ګاټلې نخلوچې بیا دا سړی د برابر حق نه بیا دا دای ته اجرت مثلیه دغه دای مستحق دی پوه شي چې دای برابر ور سره شریکي هیڅ کیسه نه دو. غټ مقصد نه مشکلات داري مفتی صاحب زکه کلام معاف بالکل یا تا سول دادا ظلم در ظلم دای چې یو دو بیت لوشي تلويش کولا ورته تیر کی یا تا شل کا سپوري خوري خداغان مې غشولي په واښه بیا غریب چې روشي ایتا پاسپورت هاور با کوي، راډو گاڑی هاور با کوي، لایسنس هاور با کوي، باتا کا هاور با کوي، او مطلب هیڅ حیثیت یې هنوي اغری بربود کو یو خې په پرده زندگی د تیرا کړه خپل ځونه کورولې نن بچونه هم محروم شه. دومره خبره ده چې هغه د وطن د شي د بعد د اقلینه هدا محروم شه. څلورمه خبره ده چې انتهایی مزدری هم وکړلې. پنځمه خبره ده چې یا ته چیروشي بیا ورته چې سفر د ما خراب کړی دی تخه پوره 60 سال والا یې وس سپیرا د میش د ورنه پتلا پیرات تللا هنه دا مطلب ظلم در ظلم دی. مفتی صاحب ان شاء الله د مو امید دی چې په دې تفصیل سره ټول غاتر غلی وي چې کوم ورور ورته وګوري ان شاء الله چې مو امید دی او د مو په دغه غاښ کې دغه په غاښ کې مو هغه کسونه ته دا درخواست دی چې کوم کسون په کورشه لیا پندیږي لو پر پندیږي ادا قطن دانه کوي او دا غارنګي چې داسې کله معامله وشي نو د ورونه ته دا درخواست وکړي چې په خپله رضامندي سره موږ خو ګټل نه دي کړي نه د کور ته زه استلی و ځوانې وې یا تعلیم سبق مې وې یا سکول مې وه دا د ورور نه په خپله طبع سره په رضامندي سره درخواست وکړي چې څومره ویل کې حق و حلونه وي. د ټول سامعین مخته تحریرا اتونه دا گزارش وکړه چې دا کوم بیانیه یادو دا په دانګې به تفصیل ما دلایل په تحریری شکل شروع را خیر دی بیو ډیر خلک دا چاهتای اتو زبیا خود نوشتا لیا تحریری شکل هاور ولا ځکه چې په ډیر دوی شی بیا نتورک سیستم وی ویډیو کاتلې سیستم واته نه وی نتورک اف ایریا وی مطلب ان ارنجبل وی نو هغه واجنو بیا د تسهولت الله زه خیر تو تدیر کو الله نشتا په عمل کو الله دروش. امين.